د دې زمانه یو فاسق فاجر انجینیر ډاکټر مردار اب حضرت معاویه پس خبرې کوي، اب لوی صحابه پس خبرې کوي. دا د قیامت نښه ده چې دا ټپوس ناسته او د صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارکو کې په مختلف ځایونو کې د قیامت د پاره نښې بیان کړي دي چې دا غي د یو حدیث درته د دې په ضمن کې وېما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتخذ الفيء دولا والامانه مغنما کله چې مال غنیمت خپل مال وګڼل شي چې کوم جهاد کیږي یا اومدسه یو علاقہ مسلمانانو ته ملو شي او داغه مال ملو شي او دا حکمرانان په خپلو کې تقسیم کی د دې نور صورتونو کې دي شي دا خپل مال وګړي د قوم مال. الله فرمای دا الله پیغمبر فرمای قیامت نه خدا والامانه مغنما او امانت غنیمت وګڼل شي لکه غنیمت مال سړی باندې حلالي کنه پوښوي چې وته ملو شي امانت هم د قری خوري بس خپل مال دی وای کنه. والزکات مغرما او زکات تاوان وګڼل شي زکات به ورکومه تاوانی بشمه او مالداران وای چې دومره لکه پتن زکات د میاشت د کال ورکوم دومره لکه او دومره کروڑونه چې ګټي او خوري او عيش او عشرت کې او چې کروڑونه په لګي او شرابونه او زناګانې کې هغه باندې پروا نه راځي او چې دینو 40% زکات ورکې په هغه باندې خپکی دا مسلمانی ده. نو الزکات مغرما وتعلم لغیر الدین او انسان به دین حاصلې دنیا د پاره دین مسله پاره دنیا د پاره. هارون رشید بادشاہ چې دینو مدرسه جوړه کا او بیا وی ورزما چې لګ معلومات وکړم خپل ځان بدل را بدل کو او ورغه طالبان سبقونه وای یو طالب ته وی سره پاره سبق وی رزما بلار مولا دینو چې زم مولا شمه جمعات به موږ قبضه کې به پاتې شي ابل ته وی تسره پاره وی خلک د مولیانو ډیر عزت دی چې خلک زمام لګ عزت وکي کنه تزره پارا یاره دی مولیانو خلق زکاتونه خیراتونه ورکوي او داسې مالم خلق راکړي ویل یاره دا مدرسه قرآن ما یاره زه وی راځه دی یو بل کس نه بل کس نه یو تاسو غنا سبق تزره پارا علم زکه و د الله رضا ده پارا سره پارا چې الله زمانه راضي شي دې د پارا علم زکوما بزله کې وای د یو کس د وجنه بدا مدرسه قائم وي الله رضا نو کال کے سمرا مولیان فارغی لکونو او حافظان او اتنے لاکھ بچوں نے قرآن حفظ کر لیا ولی نشتا دنیا دا پار حاصلی ادب نشتا استازان و مشران والدین و ادب احترام نشتا من محبت نشتا لارن و اطاع الرجل امرأته وعق امه وادنى صديقه او ان سړی به د خپل خزه تابعداري کوي او د مور نافرمانی به کوي مور ته وسپک ګوري او خزه له ډیر درون ګوري او عزت به کوي وادنى صديقه واقصى عباه دوست بزان ته نږدې کوي او پلار بزان نه لري کوي دا ورشه سودا راوړه تا ماړه او چې دوست درته وایي چې روزه بار نیمه شپې مولا روزه آی هاي 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 وظهرت الاصوات في المساجد جمعتونو کې به اوازونه اوچت شور به خدای جمعتونو کې کوي دام د قیامت نه خدا کوي کنه کوي الله اکبر. وساق القوم فاسقهم او د قوم مشر به فاسق سړی شي د قوم مشر وسو کی فاسق سړی بجی دا زمون د علاقې مشر دی دا زمون د کلی مشر دی څوک به وي فاسق او فاجر به وي. وکان زعیم القوم ارذلهم او دغه رنګې د قوم امانتدار سړی به سو کی رذیل سړی او دا ډېر ښه سړی دی یا دا ټول نه غټ رذیل بداوي دغه زمانہ براشي. واکرم الرجل مخافه شره او د سړی عزت بداغه د شر د وجه نه بکول شي داغه د شر نه به یریږي نو عزت به کوي او
د بدمعشانو خلک عزت کوي خان جی السلام علیکم را لې جی او ولې ټوپک ورسره تماچا ورسره ټوپ سبا دی وجنې پریدي دي نه نو د فاسق سړي به څنګه عزت کوي د هغې د شر د یارې د وجې نه د هغې د شر نه به یریږي وظهرت القینات او ګانې بجانې به عام شي والمعازف د ګانو بجانو آلات به عام شي گانے بجانے با مہارزے کی وی آوازے کے با آلاتی میوزک سینٹری با کولاوی شی سرعام با خلق زی فلمون با آچائی جنکی با زوان جنکی با معشومان لیگی میں مرکاڑے وہ خطون با ورکی چی دادا شیپا کرا دا طول با عام شی دی که ندی وگونو که وی انفری لگولی گانے با لگولی خبر دادا روانی اچت آواز تر بے موبیل کے گانے لگولی جب کے با چولی خبر سور کے با روانی عام شو عام وشربت الخمور شرابونه بسکل کیږي شته دا ډول نه کې نشته دي شرابونه اسکل کیږي کنه اسکل کیږي د دیندار معاشره دا پښتو معاشره دا شرابونه اسکل کیږي ولعن اخر هذه الامه اولها او رستنی خلق په مخکینو خلق باندې لعنت وایي کنه وایي هغه پس کویدل غټ غټ علماء پس خلک خبرې کوي امامانو پس خلک بدر دی وای کنه وای صحابه پس امامان اوس پاتې شو خلکونه اوس خلک صحابه پس انختی دي صحابه پس بدر دی وای د دې زمانه یو فاسق فاجر انجینیر ډاکټر مردار اب حضرت معاویہ پس خبرې کوي اب لوی لوی صحابه پس خبرې کوي دا د قیامت نه خدا چې دا ټپوس ناس دی او د صحابه پس خبرې کوي تو دومره نیک شوی د دې زمانه او هغه چې رسول الله علیه السلام سره موجود او هغه منافقان شو دا ډېره عجیبه خبره نه ده څوارلس نیم سوه کاله پس زه بزرګ یم او چې چا د رسول الله علیه السلام سره جهادونه کړي دي رسول الله علیه السلام د سر مبارک ویښتان خرولی دي د رسول الله علیه السلام اوخه دی د خوري د رسول الله علیه السلام په نکاح کې ناسته ده پیغمبر علیه السلام ول د هدایت دعاګانې کړې دي ایمان په حالت کې دنیا نه تللی دی هغه منافق دی او د دې زمانې زه بزرګ یم ډېر ښه انصاف نه دی نو رستنی خلق به مخکینو خلقو باندې لعنت کوي فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وی دین پس وی تاسو انتظار کوي د سرو هواګانو وزلزلة د زلزلو انتظار کوي وخسفا ومسخا او زمکه کې د خخېدو او د شکلونو د بدلیدو انتظار کوي چې داسې وخت به در باندې راشي